دوار جهان سردار خلاصي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضهم فقد أبغضني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر وسلم الله الله دا الله نو يريږي دا الله نو يريږي في أصحاب جماعت صحابه مبارك لا تتخذوهم من بعدي غرضا دما صحابه پسې زمانه پس خبرې مکوي اس قسم خبرو پسې مکوي من احبهم چا چې دوی سره مینه وکړله فقد احبني دا مینه ما سره ځکه صحابي سره مینه خو د رسول الله د وجې نه ده محمد رسول الله د وجې نه ومن ابغضهم چا چې دوی سره بغض وکړ فقد أبغضني ما سره بغض وکړ صحابه سره چې چا بغض وکړ دی ما سره بغض وکړ ومن أبغضني فقد أبغض الله چا چې ما سره بغض وکړ د الله سره بغض وکړ صحابه کرام هغه مخلوق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله جعلني وجعلني أصحابي الله پاک حضور وزم او ما دپاره زما ملګري پیدا کړل وجعلهم أصحابي چې زما زمان او زما سران پیدا کړل دوی کې او وجعلهم انصاري دوی زما مددګاران پیدا کړل دی به زما مدد کوي د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې د دوی سره بغض وکړ دا په حقیقت کې زما سره بغض زما د ملګرو سره بغض کول ما سره بغض کول دي زما د خپلوانو سره بغض کول ما سره بغض کول دي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من ابغضه الله او من ابغضهم چا چې دوی سره بغض وکړ او دوی سره چا بد وکړ فقولوا لعنة الله على شركم هغوی په دې شر باندې لعنت ووایي لعنت ورباندې ووایي زما عزتمند وو صحابه کرام ډېر بې مخلوق او موږ که څه یو او څه دا دین موږ سره شته موږ په دې دین باندې روان یو دا زموږ د اصحابو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو دا دی برکت کم څوک چې صحابه پسې بد وایي دا د اسلام نمبر 1 دشمنان دي